کرسی دے او سید آیت القرآن د آی القرآن د قرآن د ټول آیاتونو سردار دے تفسیر القرطبی او ابن کثیر وی دا پلس جملو مشتمل دے اللہ لا الہ الا هو یوا الحی القیوم دعا لا تاخذه سنة ولا نوم درې له ما فی السماوات وما فی الارض صلور من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه پنځه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم شپږ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض أته ولا يؤوده حفظهما نهى وهو العلي العظيم د دې نظیر صرف دنیا کې او بل آیات ته سورہ شورا کې وراشي اغم لس جملې دي ادا هم لس جملې دي چې القرآن رحمه الله بویل چې دسه آیات چې پاکي ول زید الله نوم صراحتن او یا مزمران ول سیاتلس اغدا ده الله یو الہ دوا هو درې حی صلور قیوم پنځه لا تاخذه کی هو ضمیر شپږ له کی ضمیر و یشفع عنده کی ضمیر آتا باذنه کی ضمیر نها یعلمو کی پر ضمیر لس بشی من علمه کی ضمیر یولس ماشا کی پر ضمیر دولس کرسی ہو کی ضمیر دیارلس یودہ کی ضمیر سرلس ہوا پنزلس او علی شپارس والعظیم ولس آیات تے چې دا الله نوم پکې ولس یا تل زهر غلې دي د دې په باره کې راځي چې دا بهترین اعظم آیاتین په قرآن آیت الکرسی مسلم شریف حدیث ده او د مسند احمد ده النهر المات کې اندلسی لیکلي د آیات کرسی وای زکه د آیات کې د کرسی لفظ راغلی او په لوستلو کې ډېر ثواب ده داری قاسمی محاسن التاویل کې ویلي چې دا لوی آیات نه لوی معنا مرتبه کړي او په اسم اعظم باندې مشتمل دی الله لا اله الا هو دارنګ سراج المنیر کې وای آیات کرسی دا او غټ غټ مسائل دی په دې کې حافظ ابن کثیر رحمه الله حدیث ذکر کړی د دې په فضایلو کې چې دا صدقۃ الفطر کجوري راغونډې شوی نه ابو هريره رضی الله عنه په څوکیدار مقرر کړو هغه د شپې څوکۍ کوي شیطان د بوډا په شکل رالو او صادر د کجورو نه ډکاو غلې کوله شیطان د بخوانه غل دی نو ابو هريره ویلو ول چې پیغمبر ته دی ویم لار فعلنا کایلا رسول الله هغه ډېر سوالونه وکړي چې بوډا یم او واړه بچی می دي او څه د مجبورۍ د کیږي کله سوال وغلا ډېر بد شه دی ورزه خدا خو بیا به ګوره ناراضي سال چې ابو هريره مجلس نبوي کې حاضر شو هغه توه شوی و ورته ویل ما فعل اسیرو کا قیدی دي څه کول ولجی دغه سپاریاد وکړه هم په وک پرېم کو دو ول بیا راځي ګوره خیال کوا په دې مشپه بیا بوډارالو ساده ډکو زړه خبره وکړي او بیا په د دړه هم وک پرې خو دو چې سار لبیا ش نبی علی السلام ویل چې ما فعل اسیرو کا قیدی دي څه کول هغه بیا زړه خبره وکړه نبی علیہ السلام ویل چې ګوره بیا راځي نو پدری مشپاغه څوکۍ مضبوطه کړو کلک پلکیونی ول پدرم ضرور شته کیږي او نبی علیہ السلام لدی بهم دا ځل غټ غټ قسمونه وکړه چې بیا به ناراضم او زوس بن سلوز دی خطا ته یو دم کې آیات کرسی و نو د شپې ونه شیطان راځي او نه بغل راځي سال نبی علیہ السلام ول قیدی څه کول او ته قصه وکړه وای صدقه کا دا یو خبره درته رښتیا کړی دا آیات کرسی کې دا کمال دی هو کذوب غړ دروغ جن دی او ته پیږي چې دا څوک ما دا شیطانو دا په دی وجه آیات کرسی به موږ ماخستان نه ویو چې شیطان خودلې په دی وجه به ویو چې پیغمبر وي او دا خبره شته دا رنګه د فرض من رسته چې یو ځل آیات کرسی ویوي نو د قبر د عذاب نه د نجات ذریعہ ده ماخستان ویوي شیطان باندې راځي ډیر راشي یې رسو خوب کیږم ځم آیات کرسی نه دا ویلي
آیت کرسی وی او ایسم نئی دا دا حفاظت آیات تے نو جامع آیات تے دا او دا اللہ جملی دی پکی او په هر جمله کې جدا جدا خبره ده دغه توحید را معاد کیا الناس عبدو کی مانوکته ویلې وا کې را کړیم نه د نفع د شفاعت قهری د پاره یا ای الله الله چې لا اله الا هو نه بل مددگار مگر یو الله دغه جمله الحی ہمیشہ جون دے القیوم انتظام کون کے دا مخلوق دے دا الحی باندی سورہ فرقان اتپنزو سگو رئی فتوکل علی الحی اللذی لا یموت زانوس پارا پاغ جوندی باچا چی مر پی نرازی شل قرآن سے بویل زندہ باد یو اللہ دے دکا فتوکل علی الحی اللذی لا یموت خلق لیڈر توی زندہ باد او جوندے ہمیشہ دے نانا غریب سو رزی قلو سائی وخیجی افغانستان جہاد شروع شو درست پا دور کی مجاہدین و زمان پا دے پاکستان کے غٹی غٹی جلسے کولی نو پا بسے دو یو بغکلی جہاد افغانستان نو بل بل زندہ باد نو ما بل دسی دے لیوانی زامن دی دا خو مطلب دا چی خدای میں ختمے یو کافر تلاړ بل پیرالو یو خدای دا کافر ورکیو دا جهاد زمون ملک امن راولي دوی ول جهاد افغانستان نو بل زنده باد نو د سیدی ستدي چلیږي نو هغه د څو پورې به چلیږي نه دې نه پوهیږي چې دې مطلب څه دی زنده باد یو الله دی او دا نو ټول ختمیدونکي او فانی کیدونکي دي او د قیوم معنا کوي روح المانی چې الحافظ لكل شيء والمعطي ما به قوامه چې د هر شي تنظیم دا یک یو الله کوي قیوم د الله د نومونو نه هغه نوم دی چې غیر الله ته ویل جایز نه دي معارف القرآن ډېر خلک دسی چې بعضې نومونه اطلاق په غیر الله نه کیږي او دوی مخلوق ته وایي لکه رحمان دا صفت خاصه د باری تعالی ده نو عبدالرحمن ته رحمان نه وي ندی پکې لیکلي رحمان وټل رحمان اډا رحمان بس رحمان پټوسټ او رحمان کلات هاوس دا او که عبدالرحمن بابا ویلی نو خدای دې ورته معافیو کې غم ته روته دي او چې کله شعر ختمین رحمان او عبدالرحمن نه وي په قبر پښناخت هم لیکلی ل پیښور کې ظاهر بادشاہ واچا ول قبر پوخ کړو چې په مینه کې مجنون غوندې صادقی رحمان وای په هغه باندې سلام چې الله د سره مل نوی رحمان کله کړ دې ټول جهان یک تنهایی د رحمان نه به خبر شي چې د یو ګټي د شاو بل ته د سر شي هر شی چې هغه بس کوي حاکم تیروته الله دې ورته معافي کې عبدالرحمن ویل پکارو دارنګه د سړی نوم عبدالرزاقی نو دی ورته رزاق کوي نو رزق رسان په یو الله دی ځنې صفات دا سیدی چې هغه مختص دي په باری تعالی نو دا غرنګ قیوم وای دا قیوم خان دی نو عبدالقیوم خان به خو زموږ وزیر داخله تیر شوی زموږ شیخ ته ډېر تکلیفونه رسولیو الله دې ولا مناسب سزا ورکړي او په ثوابي کې وي یخ ډنډونو ته په سیلو کې ورارته چې دا مسالې مکوه داغه د دور حکومت کې نو دای نو قیوم تا عبدالقیوم یا قیوم خان ورته مو بہرحال نو دلتم قیوم دا اللہ صفات شو درېمه جمله ننسی الله لرا پرکالی او نن خوب پرکالی دیتا ہوئی او نور پزمکه خجوخ ناستی او خوب چې په خودشي دماغ مسلار شي نو په الله نه پرکالی راځي او نه خوب راځي دلی او ترسخونی قصه ده خو هغه د اسرائیلیاتو نه ده حافظ ابن کثیر ذکر کړي وای چې موسی علیہ السلام الله ته ویل چې الله پتا خوب ولې ناراضي وای الله ورته ویلې چې ته دو شیشه راواله بوتل یا شیشه ایو په یو لاس کې ونی سوبل په بل کې ودکېږي باندې چې موسی علیہ السلام یو شواروز دا عمل وکړ نو خو وزنګ او داړه شیشه وجقې دې ماتې شوې نو یا الله ورته ویل که په ما خوب راشي نظمک او اسمان برانه وجقېږي ټول نظام به درهم برهم شي سونه ترسخونی ده رمضان چکنی ده او قصه غلطه ده ځکه موسی علیہ السلام د شان سدس سوال
مناسب نه دی. او چې یو شواروز د پلاسونو کې شیشې نیولې نو خراس کاک به نه کو، ضرورت به نه پیښید یا منځ به نه کو. او لا مشهوره خدا ده چې بني اسرائیلو کې ډېر منځونه و زمونږ نه. داسې ترسونه قصه د کله مفسرین د گپ شپ دپاره ذکر کی. د الله شان د دې قابل نه دی چې په هغه غفلت او خوب راشي. او بله جمله خاص الله لره اسمانونو والا او ځمکې والا دي. بله جمله څوک د هغه کس چې سفارش کوي د الله په دربار کې د زور سفارش نه مګر په اذن د الله پویږي الله. بله جمله هغه چې مخکې د دې نه دي او هغه چې وروسته د دې نه دي. آیات ټول په توحید باندې چلېدلې. دا د الله علم ته اشاره ده. یعلمو پویږي الله هغه چې مخکې د دې او وروسته د دې نه دي. او د تفسیرونو کې هم کله داسې ګڼ راشي. روح البیان یو تفسیر دی 403 جلد کې لیکلی دی یعلم محمد په غیب پوهیږي. شیخ رحمه الله ویل دا تفسیر دی چې آیات ټول چلېدل توحید دپاره دو کې شرک راویسته. او دا زاړه استادانو به روح المعانی نه کته، روح البیان به کته. زموږ باجوړ کې او ملا د دې زړو قسم نه ما ته یو ځل ویلې چې روح البیان راسه روح المعانی راسه دا به درکم، خو روح البیان لاله چرته پیدا که. حال دا دی چې روح المعانی محقق مفسر دی او 10 جلده کې دی. او روح البیان د شیخ اسماعیل حقی د 10 صدی مولا دی، بیخي ضعیف دی او شرکیات تفسیر کې دی او 10 جلده دی. ما طالبانو ته علم الغریب نه پیږي چې محقق کوي او د غیر محقق خودم کې هغه د خپل خرافاتو د پاره روح البیان ذکر کوي. ای وخت کې نکته پکې دي، کله کله وځو نکته هم تاسو وطن دی نه کوت کوي چې روح البیان کمزور دی والی وی مونږ خو ما صفا د ما کدور خړه خبره پریدو صفا رالو. دلی هغه غلط شوی په جلیک صفحه 403 کې لیکلی محمد پارس پوی نه یعلمو پویږي الله پاغه چې مخکې د مخلوقات نه دی هغه چې وروسته دی نه دی. او احاطه نه ده کړې د خلکو په یو شي د علم د الله الا بما شاء مګر چې د خدای خوښوي. پراخه د کرسي د الله د اسمانونو د ځمکې نه د ځمکې د پاسه او اسمانونه دي او د اسمانونو نه بعد عرش دی او د عرش د پاسه کرسی ده د الله کما یلیق بشانه. موږ ته نور کیفیت نه دی معلوم. او ځینې مفسرین د دې معنا کوي تعویل کوي چې کرسی نه مراد علم دی ابن کثیر او د کرسی نه مراد علم دی دغه لیکلي معانی القرآن د زجاج. چا تعویلم کړي ګرچې اوس دایران وایي چې صفاتو کې دي تعویل کو نه کافر کېږي. وی دلیل محدثینو چې تعویل کړي او ته خو به هم کې کنه ځکه ته او زمان د عقیده ده چې الرحمن علی العرش استوا، رحمان په عرش مستوی دی، مونږ څنګه د شان مناسب دي. او بل آیات کې راځي وهو معکوم الله لتا سره دی. نو دې سمانا کې دا خدای سمانا فیش چې علی العرش استوا نو څټو ګرای وای په علم او قدرت په لحاظ باندې. نو موږ تا خو تعویل وکړو وای دا تعویل محموده دی. نو چې موږ یو ځکه تعویل وکړو د دې وجه نه چې د مجسمه او مشبهه رد شي نو بیا موږ نه کوو خاني علماء کوي نو پاکي هغه ته تعویل مضمومه او چې ته وکې نو محموده شو نو ویلی باو کا تجر و باو لا یجر ستا به دي جر ور کوي. او زمون مشرانو کوم ځکه تعویل وکړو چې د مشبهه او د مجسمه پالټی رد شي نو بیا تعویل مکوئ شرک دی. چې عجیب خلق را پیدا شوه یو بلوغ المرام یو بیا دونه قصه ده چې حساب یې نه. یو الی الله المشتهان بعض تعویلم کوي خو زده الله د شان چې سن کرسی ده او نستړی که الله لره حفاظت ته دی داړو. الله د اوچت صفاتونو والا لوی باچا دی. لا اکراه فی الدین دا آیت لږ مشکل دی. دا د جهاد سره لګوا نشته ده اکراه په دین کې په جهاد کې په زور خلق مسلمانه وامه یا د انفاق سره لګوا مخکې داړو داو سره لګي مال لګوا خو په خلکو زور په دین کې مکوا چې پیسې د دې د پاره لګي چې په زور باندې خلق مسلمان کی.
تاسو ته مخکې ما ویلي که هېر کړي م نه چې په بني اسرائیل یې پاسه د غر نیولی که منئ که نه منئ او بیا ما ویلي دا خو اعتراض راځي چې لا اکراه فی الدین نو ما ویلي یو اکراه په مسلمانولو کې ده نو دا نه وي د دې آیت مصداق دا دی او یو دا چې ځان ته مسلمان وای او بیا د شرع احکام نه مني مونځ نه کوي روژه نه نیسي نو بیا په زور باندې روژه هم نیسه او په زور مونځ کوه هغه په احکامو کې ده هلته چې جبریل په غر نیولی او تورات هغو منه مؤمنانو خو د احکامو کې وه او دلته لا اکراه فی دین زور په دین کې نه وي قرینه پیدا ده معارف هم لیکلی دی او تفسیر القرطبی هم لیکلی دی چې عمر رضی الله عنه یو ځل روانو مرګری ور سره خو یو پیرنګي عیسایانه بوډۍ و زړه انجیوز والا و نو ورته ویلي اسلمي ایتها العجوز ان الله قد بعث محمدا بالحق اے بوډۍ اسلام راوړه الله محمد رسول الله په حق لګلې نو چې دا خبره ورته وکړه نو دا بوډۍ ورته وایي انا عجوز زه بوډۍ یم والموت قریب الی مر ماته نږدې دی د مر په پاڼه ولاړ یم د بوډۍ د خبرې مقصد دا چې که پیغله وی نو یو ښایسته ځوان به مې په نکاح اخیستی وی مسلمان او دارنګې څه مال دولت به مې اخیستی وی نو زه خواست مرم خپل دین مې حق دی د نکاح قابل هم د چا نه یم او مال ته مې مینه محبت نه وي عمر رضی الله عنه خپلو ملګرو ته ویل چې شهدو تاسو ګواهان شئ ما دې ته دعوت ورکړ که په زور اسلام یې نو عمر رضی الله عنه به یو ملګري ته ویل وی ولته ووه نو بوډۍ به چغې کړې مسلمان یې مسلمان یې د خدای په جهاد چې نور مې ونه ووایي خو په زور ایمانول نه وي دعوت ورکوه زور په دین کې نه وي ولې نه وي ځکه قد تبین رشد من الغی ښکاره شوی دی هدایت ته سرکشۍ نه چې بیخي خر نه هغه ته د اسلام خوبۍ په ډاګه دي نو چې اسلام خوبۍ په ډاګه دي او بیا هم ایمان نه راوړي نو زور پې ولې کې دا موجه پنډی شیخ رحمه الله لیکلی چې ایمان او اسلام خو دړه صفات دی او که بني ادم په خوله وایي چې زه مسلمان یم خو چې پړه کې نه نو هو مسلمان نه دی کنه او پړه باندې زور نه کیږي که اقرار کیږي نو په ظاهري اندامونو باندې کیږي خو پړه باندې زور نه کیږي نو ځکه لا اکراه فی الدین نو بیا سوال راځي چې دا جهاد بیا د څه دپاره دی نو د جهاد حکمت خو ما مخکې تاسو ته ووایي چې دفاع ده چې بعضې مسلمانان بعضو له دفاع ورکړي یا د جهاد مقصد دا دی چې فتنه پاتې نشي او د فتنې معنا یوه ما دا کړې وه چې مسلمانانو له څوک تکلیف نه ورکوي یا دا دی چې جهاد د دې د پاره ستا نیت خو به دا چې مسلمان شي خو په زور یې مه مسلمانوه کله به وینځه جوړېږي کله به مرئ او کله به جزیه قبلوي نو بیا سوال راځي دا مجاهد اعتراض کوي چې دا چې دی چې اسلام تحت السیف اسلام د تورې د لاندې دی نو سم په که دغه چاړه ورته نه سوه چالالون دی په ډنډونو کې وله غوپې هم ورکه په زور یې مسلمانوه مونږه مهربان دغه معنا د دې نه ده ته دې معنی کې تیروځي اسلام د تورې د لاندې دی اسلام تحت السیف په اسلام کې هم توره چلول شته تبلیغ به ورته وکړي وبیا مني بیا وایي چې زه ورکه وبیا مني چې نه وایي اوس تورې ته تیار شه اسلام د تورې لاندې دی کله به تور هم چلې جهاد شته دی جهاد نه به انکار نه کې دا یو لوی فرضي عمل دی او دا معنا نه ده چې په زور یې مسلمانوه په زور کلي نه کېږي چې پړه کې ایمان نه وي نو په خولې دې ووایي نو ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین شیخ القرآن سے ویل دا دوړ سره لګي انفاق وکړي د جهاد دپاره او دارنګې جهاد وکړي د ترقۍ د ایمان دپاره نو متعلق قاتلوا للدفاع لا للإکراه ينفقوا للجهاد لا للإکراه او مقصد د جهاد دا دی کہ کافران بلکہ اس کا مقصد جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ دنیا کے فتنہ و فساد سے پاک کیا جائے
قد تبین الرشد یقینا ښکاره شوی هدایت سرکشینا چا چې کفر وکړ په طاغوت ایمان یې راوړه په الله نو منګولې ولګولې په کړۍ مضبوطه شیخ الهند معنا کوي حلقه مضبوط د طاغوت معنا صدا زی طغیان چې د غیر الله عبادت کیږي نو هغه ته طاغوت وایي ابن جریر وایي که انسانی که شیطانی که بوتی که شکلی او کائن ما کان من کل شی خو چې د غیر عبادت کې نو دا طاغوت دی چا چې کفر وکړ په طاغوت یې ونه مانه سوره نساء شپېته کې به راشي سوره نحل شپږ دېرش کې به طاغوت راشي او ایمان یې راوړه په الله نو منګولې ولګولې په کړۍ مضبوطې چې نشتې قطعوالی دیله لکه کوټې ته سړی خیږي او د اوسپنې کړۍ ته لاس ورارتوي نو راولیږي ونه الله اورېدونکی او پویا دوه ډلې یو د مؤمنانو بله د کافرانو الله